بسم الله الرحمن الرحيم. ويرد على القاعدة الثانية وهو قوله ولا صفة إلى موصوفها مثل جرد قطيفة وأخلاق ثياب فإن أصلهما قطيفة جرد وثياب أخلاق برغريجي من وم بحث شروع کړو په دې وم بحث کې بیان د قواعد او اوله قاعده ویلې او لګي بکې چې به د موصوف اضافت صفت او د صفت اضافت موصوف ته نه کیږي. علامه جامی ته دوه قاعده جوړې کړې موږ راغونډې کړې. به په اوله قاعده باندې پرون اعتراضات تیر شوي څلور جواب متصاحب د کافی کړي او متأولا اوس په دغه د قاعده په دغه دویم جز یا بقول علامه جامی په دې دویمه قاعده باندې اعتراض دغه جواب کوي. د قاعده دویم جز دا و چې د صفت اضافت موصوف ته نه کیږي چې صفت د مضاف شي او موصوف د مضاف الیه شي داسې نه کیږي. معترض وایي زه درخیم وکنه صفت بوي مضاف شي بوي موصوف ته لکه تاسو پوهیږئ جرد قطيفة جرد موصوف صادر اچھا الٹا بھی ویلو قطيفة موصوف جرد صفت قطيفة صادر توي جرد زول صادر دا سی صادر چی زول لے بہر حال پریدی لکل مکل پریدی قطيفة موصوف دے جرد صفت دے او بے دا صفت را مقدم شوے دے جردن او مضاف جوړ شوی دی او د خپل موصوف ته اضافت شوی دی جرد قطیفتن. وسم پوه نه شو معترض وي ګوره کنه د صفت اضافت موصوف ته وشو. بل وثياب ثياب کپڑے اخلاق زړی موصوف صفت دی دلته اخلاق صفت را مقدم شو او موصوف ته مضاف شو اخلاق ثياب او تاویل صفت اضافت موصوف تا نکیږي دلته خوشو دومره پوری پوی شو او تو ګورئ دې باره کې وایي متأول خجی ويريدو اعتراض واردیږي علی القاعده الثانیه په دویمه قاعده ازمن په ترتیب سره د قاعده په دویم جز د اول قاعده په دویم جز او قوله ولا صفه الى موصوفها هغه داوا چې د صفت اضافت بخفل موصوف ته نه کیږي نو واردیږي پیدا ترکیب او د اعتراض اس ترکیب کو لے کر اعتراض کرنا داسې وشي مثل جرد قطیفة واخلاق ثياب فإن اصلهما وورکان د دې دوړو اصل څنګه قطیفة موصوف او جرد صفت وثياب موصوف او اخلاق صفت قدمت الصفت صفت را مقدم کړي شو علی الموصوف باندې او به وظیفه اضافت صفت شو الیه موصوف تا مفعول ټول به پیږي کنه صحیح ده. او اجیبن علماء جميع صاحب د کافی جواب ورکیان هو د ردنا د اعتراض نه بانه متأول برغره لگا پدې کې تعویل شوی کنه څنګه تعویل له توجه تعویل دا سیده مولوی صاحب جردن قطيفة جردن کی قطيفة حذف شوا سر پات شلو جردن ولی حذف شوا لبیو لفظ دے نو د نور الفاظ بشان دم حذفی کی پات شلو څوک جردن بس دبل اکشن لیڈ کو لن جواب وورا لن جواب تعویل داسی دے بئی اول دا صفت د صفتیت نه کټ شوه دے اغه کم ترکیب توصیفی دی هغه ختم شوه دی دا غینه پس اثر نو صفت مضاف جوړ شوه دی خو په داسې حال کې چې اوس صفت نه دی او منګه مسله څنګه ویلی وقاعده چې د ترکیب توصیفی معنی پکې وي نو به مضاف مضافری نه جوړیږي داسې ویلو کنه دلته خو صفت د صفتیت نه کټ شو موصوف د موصوفیت نه کټ شو به الفاظ دیگر ترکیب توصیفی معنی ختم شو دا غینه پس صفت تر پاسې د کم چیزول صفت ده یعنی جرد او مضاف شو قطیفت او ناروا کلو چې کله بګې د ترکیب توصیفی معنی پرته وي مخکې ځو کنه
نو زلک تفصیلا واورا هغه دا چې قطیفتن جردن قطیفن حذف شو پاتې شو صرف جردن صفت بلا موصوفه پاتې شو په حکم د اسم ذات کې وګرځیدل دغه احکام به جاری کیږي نو صرف سره جردن بیا توجه جرد عام دی زول دا عام دی قطیفه صادرتم شامل دی غیر صادرتم دی نو جردن کی بهام او چی زول دی را تلک بیان خو کا کنه نو اضافت یو کو تخصیصی هم شو بهام ختم شو زول صادر یادو جرد قطیفتن یادو موسم بیان شوی او نظری واورات لکه خاتمو فزتن کې خاتم عام دی د چاندیم وی د سونیم وی د عام وسفنیم وی ابهامو الګ رجشي کوتمه دا اضافت یو کو تخصیص یو کو د چاندای د څنګه چل د خاتم عام او ابهام پکې تخصیص په مضاف الیه سره وشو ابهام ختم شو هم دغه شان جرد عام قطیفه غیر قطیفه تا قطیفه مضاف الیه جوړ شو تخصیص وشو ابهام ختم شو مخکزو او تو غری به ځان میلو جوړ کړي دي وتأول بأنهم حذفوا أغدا چمولانو حذف کړلو او قطيفة من قولهم دخبل الذي دارب الذي قولنا چ قطيفة جرد قطيفا لريكو حتى صار كأنه اسم غير صفة تردي چ وګرځیدل جرد اسم او صفتنا ځکه چې موصوف به ختم شو د دې صفتیت باقی باندې نشو لہذا یو عام اسم شو اسم ذات فلما قصدوا بچر کلا علماء قصو کړلو تخصیص او چې دا جرد خاص کی ولی خاص یار دا وی عام ده کنه قطیفه غیر قطیفی دواړو ته لکونه صالحا ځکه دا جرد صالح دی لئن یکون قطیفه د دې صلاحیت لري چې دا دی قطیفه شي زول صادر وغيرها د قطیفین علاوه نور تمام دی رغم صلاحیت لري مثل خاتمین ده کنه فی کونه صالحا پدې خبره کې چې خاتم هم صالح دی لئن یکون فضه چې د فضه دي شي وغيرها او د غیر فضه دي شي د سیده کنه لئن یکون فضه وغيرها چې ګوتمه د فضه شي یا د غیر فضه برحال هر کله چې دغه شان فلما قصدوا نو اضافوا نو مولانو اضافت وکړلو هو د جرد الى جنسه خپل جنس تا قطیفه تا او دا جنس داسې جنس دی چې تخصیصي کوي بهامي ختمي الذي هغه جنس یادوما يتخصصو چې دا جرد خاص کیږي به پاغي باندې کما اضافو لکه څنګه چې مولانو اضافت کړي د خاتمن چاته کړي الى فضتين تزک فضه جنس ته ابهامي ختمي تخصیص پکې کوي نو فليس اضافته اليها نو اخیری خبره کوي بای بطور صفتیت اضافت موصوف ته نه دی شوی بلکې اول د صفتیت نه کټ شوی رستو شوی وسم نه پیږي فليس اضافته نه دی اضافت د جرد الیها قطیفه من حيث انه صفه د دې سیتنا چې دا جرد صفت دی له د قطیفه د بارا بل من حيث انه بلکې د دې سیتنا چې دا قطیفه چې دا دا جر چې دا جنس مبهم دا جر جنس مبهم دی ابهام دی وکي وظیفه بلد اضافه شو الیها قطیفه دا ولی ليتخصص چې تخصیص یو شی ابهام ختم شي وعلى هذا القياس اخلاق ثياب امروالا ثياب اخلاق اول صفتیت نوتل به اخلاق صرف پاتې شو ثياب تکټ شوی وکنه هغه کې ابهام نو خپل جنس ثياب او غیر جنس غیر ثياب دواړو ته شاملو ها بس به ثياب ته اضافه شو پوهیږئ قاعده پورا شوله خیوا به برګوري مریسم پکارو دم پرون درس کې ویلې وې دویمه قاعده ده اوله قاعده اوس به ووري بيد موصوف اضافت صفت تا او د صفت اضافت موصوف تا ترڅو پوری چې ترکیبی توصیفی باقی وی نکیږي ختم شو خبره دویمه وور مریسم ولا يضاف اسم مماثل للمضاف اليه في العموم والخصوص برګوري آسان دی انتهایی کله چې مضاف د مضاف الیه سره په عموم او خصوص کې مساوي وي نو دغه اضافه ټیک نه دی خونی درنکو کله چې د سیوایا یو اسم مساوي وي
په عموم او خصوص کې د بل اسم سره او اوس دا یو اسم روالی مساوی دی بل اسم مساوی ته مضاف کی دا جایز نه ده وسم پوه نه شو بس سر خو دوی چې استمخ کې زنو دا نه ده ټیک لکه لیث ازمری ته وای اسد مزمری ته وای عموم او خصوص کې دواړه مساوی دي نو است لیث روالی یو اسد ته یا اسد رلی لیث ته به الفاظ دیگر دواړه اخر کې بل دي بیان مکو او اضافت کې نه ده نه ده صحیح وجه رستو بیانو پوه شوي پی وګورئ ولا یضاف اضافت نه کیږي اسم د یو اسم مماثل چې هغه مماثل وي علامه د مماثل معنی کې مشابهون سره او دا اصل کې د اعتراض نه جواب کې تاسو لږ بر وګورئ اعتراض دا چې مماثلت خو ویل کېږي چې دوه اشیاء په نوع کې یو وي یعنی د دوړو نوع یو وي لکه ناطق او انسان دی وی نوع والدي مماثلت خو دې ته وایي پوه نه شوي پی او تا راته مثالونه د لیث او د اسد راوړي د هغه خو مماثلت په نوع کې نه په عموم او خصوص کې دی پوه شوي جواب دا دی بی دلته مماثل چې دی دا په معنا د مشابه دی نو بیا مشابهت عام دی که عموم او خصوص کې دواړه دی او بل مشابه وي او که په نوع کې دواړه په دې اعتبار سره مشابه وي چې دواړو نوع یو ده پوهېږئ پې بیا چې کله په عموم او خصوص کې مشابه وي دا عام دی کله عین وي عین قایم بالذات لکه اسد او لیث او کله عرض وي قایم بالغیر لکه منع او حبس دا خو بذات نه دي قایم کنه عرض دي بهر حال لغه حکم دی چې د یو مماثل بل مماثل ته اضافت نه کیږي رسې به وته ګورئ ولا يضاف اضافت نه کیږي اسم د یو اسم مماثل مشابه چې هغه مشابه وی للمضاف الیه پس کې سره مشابه وي د مضاف الیه سره مشابه وي پس کې په عموم او په خصوص کې چاته اضافت نه کی الی ذلک المضاف الیه تکانه دقه مضاف الیه تا سله ولا بیان کړلا کم جوړ سره په عموم او خصوص کې مشابه ده سواء کان مترادفین مرسب که اعتراض جوړوي دا مې اعتراض جوړیږي د مشابه یا مماثل سره خو ظاهره دا ده چې نوع به د دواړو یو وي لکه انسان او ناطق یا داسې ووایه برکې کې مړی تاسو فضول اعتراض هېڅ بیخي مزې نشته دی بس تېر شی دی بهرحال دا یو اسم چې د بل سره مماثل او مشابه وي کدا په عموم او خصوص کې د یو بل سره مماثل او مشابه وي او یا په دې کې مماثل او مشابه وي چې یو موجودیږي نو بل هم موجودیږي صدق ورته وي او چې یو نه بل هم نه لکه انسان چې ناطق می ناطق چې انسان می انسان نه ناطق بم نه وي بهر حال کدا مماثلت دواړو په عموم او خصوص کې وي برابر خبره ده او که په دې اعتبار سره وي چې صدق کې دواړه برابر دي نو د یو اضافت بلته نکی وته ګورئ سواء برابر خبره ده کان مترادفین کدوړ خپل منځ کې مترادف وي کلیث و اسد دا چا مثال له فل اعیان دا عین مثال له کنه قائم بالذات والجثث والشر والجثث دې کنه وجثثی لیکل دي او که جوسه کې یعنی جسم لري دا دواړه او دغه شان یعنی لیس ام ازمری جسم والا توي واسد متوي وحبس ومنع حبس او منع دا مثالونه بشاکری د مترادفین وي دا په معنیو کې دي یعنی اعراض کې والاحداث دا څه کوم اعتراض نه جواب دی لکه یو مثال کافی دا دو مثال دی ولې راوړه لیث وسد یو دی او حبس او منع بل ویجی یو د اجسامو د اعیان دی او بل اعراض او احداث دی یار اوس پیږي او غیر مترادفین یا برابر خبره ده که مترادف نه دی مترادف خو چې په صدق کې دواړه مساوي وي بل متساویین فی صدق وی کل انسان و الناطق تاسو په دې عموم پوه شئ دغه مماثلت د دواړو مشابهت عام ده که ترادف کی وی بکعین وی او کارز وی او که تساوی فی صدق کی وی مماثلت و مشابهت ټولو ته شامل دی حکم د ټولو یو دی چې د یو اضافت بلته نه کیږي برو ګوري جی
نفس مسله خو یاد شوله چې په عموم او خصوص کې دوه اسماء مساوي وي مشابه وي یا په صدق کې دوه اسماء مساوي او مشابه وي یو اضافت بلتا نه کېږي دا مسله زده شوه د دې وجه څه ده جي وجه دا د دې اضافت څه فایده نشته که نه یار لکه لیث او اسد د ته اضافت وکړه لیث اسد لیثو دغه کړی که نه مثال څه لیثو اسدین توجه جي لیثو اسدین دی نو دلته د لیثو اسدین کومه معنی ده که نه هم بینه لیثون والا معنی ده هیڅ فرق یې پکې نه راوستی یعنی چې کله اضافت نه شوی کومه معنی ده همغه معنی بعد الاضافت هم ده نو بیا د اضافت فایده څه شوله هسې په روغ سر باندې پټۍ لګول دي که نه پوهېږې پې ته وګورئ لعدم الفائدة فائدہ پکې نشته فی ذکر المضاف الیه په څه کې فایده نشته یعنی که مضاف الیه ذکر کو فإنک اذا قلت ځکه ته چې که ووې رأیت لیث اسدین ووې لیث اسدین نو بینه هماغه معنی ورکوي چې رأیتو لیثن دا ووې اضافت یې ونه کړي همغه معنی ده لا يفيد الا ما فائدہ نه ورکوي مگر هغه فائدہ يفيده رأيت لیثن کم چې لیثن ورکوله صرف بدون ذکر الاسد و اضافت اللیث الیه بغیر د ذکر د اسد نه و اضافت د لیث الیه اسد ته نو لنډه دا ده فیکون ذکر الاسد ذکر د اسد او اضافت د لیث الیه اسد ته لغو ده او عاقل خلق لغو کلام ذکر کوي نو لا فائده ده فی لغو معنی فائده پکې نشته بخلاف تاسو فیږي کنه اعتراض به دروخه ما دو مساوي شي نه یو ببل ته اضافت شوی کنه لکه کل او دراهم ګوره کنه کل الدراهم د کل اضافت دراهم ته شوی دغه شان عین او شی مساوي دي او د عین اضافت شی ته شوی دی عین او شی خو نه درنکو اسم اعتراض جوړ کو اعتراض نه دیکھا بهرحال د کل اضافت دراهم ته شوی کنه معترض وي دواړه مساوي دي د عین اضافت شی ته شوی دی کنه دواړه نو جواب کوي به کل او دراهم کی تا ته چا ویلي دواړه مساوي دي کل عام دی او دراهم خاص دي کل هر شي ته شامل دي او دراهم صرف دراهم ته دي نو کل اضافت چې دراهم ته وشو فائدہ ورکړه کنه کل خاص کو هر شي د کل نه یادو مده دراهم کل خاص شو کنه شو او عین عام دی لکه رشینا عین عام دی د شینا نشي کله د عین اضافت شی ته وشو تخصیص فکراله څنګه عام دی د شینا د دې بیان خپل کوي وګوره وته بخلاف اضافت العامی بخلاف د دې چې اضافت د عام شي خاص ته په مثل کل الدراهم وعين الشيء فانه بیان د تعلیل کوي فانه یعنی مضاف چې په مبر دوړو ترکیبونو کې یختص خاص کیږي به په مضاف الیه سره څه کیږي ای یسیر خاصا یختص معنی ګرځي خاص بسبب اضافته بسبب د دې چې د هر واحد پر دوړو کې کم یو چې دغه اضافت شي ال المضاف الیه ته یو کې دراهم بلکې شی ته ولا يبقى على عمومه به عموم باقی نه پاتې کیږي تخصیص وشي اعتراض دغه جواب اورم لسی دلته تخصیص کیږي که تعریف کیږي به مونږ ویلي کله چې مضاف الیه معرفه نه به خو مضاف معرفه کیږي عدل دې دوړو مثالونه کې وګوره مضاف الیه معرفه ده الدراهم او بلکې الشیء نو کل الدراهم هو معرفه شو لا تو يختص دي ویلو او عین الشیخ معرفه شو لا تاسو ویلو يختص نو جواب رمولي سي اختصاص کله مقابل د تعریف راځي او کله مقابل د عموم راځي دلته يختص اختصاص مقابل د عموم دی برابر خبره ده که تعریف پکې راځي او کنه راځي خلانډه دار څه شو موږ دې سکار نشته چې تعریف پکې را لري دي شي کنه خو خاص خو شو کنه نو مقصودی خبره دار چې خاص شو اورا سواء برابر خبره ده افادت الاضافه التعريفه کفیده اضافت د تعریف ورګي او تخصیص ورګي اس من کار نشته هو بس تخصیص را له واميه العين يعني الشيء لکبر وګوره و سوال داري الکا دا ثابت که چې عین عام دی او شی خاص دی نو وی الشی که الف لام شته کنه نو که الف لام عهدی وي او په دې معنی معهود شی مراد وي مثلا دا شی په مراد دی عین الشی عین دا شی یادو خیالم ده کنه
خلک وایي مو ریکارډینګ کې چې دا کم شی دی دا لک دی هغه یادوم څه نومې دی یونس یادوم چې ته بل شي ته نه تران نه شي طالبان خو چې شی ذکر کی او شي کې انتهایی عموم کوي کنه تاسو ما ویلو ډېر ښه شی مې ولید والله چې یار نن پلان کې ډېر ښه شی کړی دی یار موږ به ښه شی اوختي یاره ښه شی او خو بس لاړی د لاسه بل چا وکړو همداسې یې پرېښودو والله نن خو مړه په رسوزوکۍ کې داسې شي نه ناستې و که نه تخصیص پکې کوي یا دغه بل شي پورې خاص کوي ما شی الټه وویلو بهرحال شی چې دی که نه ولي صاحب که دې که الف لام شي او ماهوت خاص شی شي او عین عام دی نو بس بیا خو خبره بالکل واضحه ده عین هغه عین چې خاص شی دی هغه عین یادوم خیال دی که نه دلته عین عام دی او شی خاص دی او که شی که الف لام جنسی شي نو بیا د دې تخصیص کې خفا د علامه جامی فرمایي خو بیا هم خفا نشته دی که الف لام جنسی شي په اشی کې نو بیا د اشی دوه معنی دي یو معنی د اشی موجود فی الخارج ده او یو معنی د اشی هغه شی دی چې په هغې علم راځي ویخبرون هو د هغې نه خبر ورکولی کېږي په دغه اعتبار سره شی چې دی که نه د عین په مقابله کې چې کله مضاف الیه شی راشي همدغه معنی ده پوهېږې که نه نو بس بیا هم پکې تخصیص پیدا کېږي که ورته وګوره کوم دی ته ورسېدلو عین یادوم ما شی یاد کو عین ښه عین لاړه هیر شو ځای واهمیت العین عام کېدل د عین چې دي ان شی نه دا کله اذا کان اللام کله چې لام فيه بدې شی کې للاحد دپاره وي نو بیا خو ظاهره ده و اما ور کله چې اذا کان دا الف لام په دې الشی کې للجنس دپاره وي نو ففیها خفا په دې کې به خفا ده لاندې لیکلي اذا اريد بالشیء الموجود او به وحمل العين ايضا على ذلك نبي خفاده واما اذا حمل الشيء على الموجود والعين على المعدوم الموجود على المعدوم والموجود بي نبي عين عام شو كان او شيء صرف موجود دي خاص شو بهم ټیک شو دا خبره ډیره واضحه شوله نو کین موجود معدوم دواړو ته شامل شي عام دي او شيء صرف موجود تا اگر کلی لم جنسی بس بهم ټیک دا مثلا حل شوله لکه برو ګوري بای قاعده دی راته ویله چې یو اسم کله مساوي مماثل وي د بل اسم سره نو د یو اضافت بل ته نه کېږي زه به در وښیم چې دوه اسمونه به یو به د بل سره عموم خصوص کې مساوي مماثل او مشابه وي بیا هم د یو اضافت بل ته شوی لکه راته وښایه وایي چې سعید او کرز سعید د سړي نوم دی او کرز لقب دی نو سعید نم دغه د چا چې نوم دی هغه مراد دی او د کورس نم هغه مراد دی دا دواړه څه دي مساوي دي حالانکې د سعید اضافت کورس ته شوی د سعید او کورزین په سوال بیان شولې په عموم او خصوص کې د یو مساوي اضافت بل مساوي ته شوی که نه زو مخکې جواب کوو به دې کوم تاویل دی آسان کار دی بس خپې وله اوبو ته کوي متعوله وګورئ کم دی ته ورسېدلو هسې بزول شی نه رانیولي دا داسې قصې کوي چې د امام سبوي کتاب کې کتلي دي او بس یې راپېټ کوي خپل کتاب کې بیا پسې صاحب د کافي وغیره لګی شوی دی هغو په خپلو کتابونو کې را نقل کړي دي بیا چې وفاق قولوي دا ځینې شی دي وباسو بیا ځینې مولان لانجه کوي هلکه دې ته څه ضرورت دی دنیا کوم ده کې روانه ده او موږ په یو ټکي کې نښتي قسم دی ډېر د افسوس خبره ده زه تاسو څخه شوق سره وایم پوه کوم بهرحال خو خوند نه راکوي دا ماله خاورې خوند راکوي مال خونداره کوي چې بھائی اکنامکس او معاشیات په څو طریقو چلیږي نن سبا نه د هغې اصول څه دي موږ په دې خبر شو به اسلام وایي چې موږ دغه اصول په څه طریقه حل کوو په دې خبر شو او سرمایه دارانه نظام وایي چې موږ په څه طریقه حل کوو اشتراکیت وایي موږ په کومه طریقه حل کوو به اسلام ته ولې امتیاز حاصل دی چې بھائی دا یو مجلس کې زه کومه چې خلک خو راته ملا ویلی شي که نه رښتیا علم هم دی اسلام امتیاز خو بیانولی شم نو دغه ول زده کوم دې څه کې نښتې یم یاره بی کې یو ټکی دی د دې داسې مثال دی لکه اپریدیان یو ټکی وایي او الینده کې چې هغه شی لرګي هغې ته تاسو څه وایه لکه دوه خاښې موږ ورته کښه وایو څوک ورته ډوګر وایي څوک ورته اوس په دې کې لانجه شي
هغه دا اوس خبره ده یار د چا په خوا کړه چې څوک څه کوي هغه دې کوي اضافه دي صفت موصوف ته کوي او کني کوي دا چلانجي شروع کړي دې ته اوس ضرورت دی تاسو یقین وکړئ افاق والا چې وایي دا وباسو که نه ښه وایي زما خپل سوچ دا دی الحمدلله تاسو یقین وکړئ ما د کفیه مې په یادو یاده شوي زه دا مطلب نه چې نه پوهېږم او اوس پیرت کوم او د ټولو نه محبوب ترین کتاب مې دی په طالبۍ کې تر اوسه غوس ویم دې کې تغییرات وباسئ مو تغییرات پکې وکړئ دا ځینې وازونه کټ کړئ بالکل لرې کړئ یو اسانه کافیه جوړه کړئ چې کوم شی نه ډېر استعمالېږي چې بس هغه طالبان وایي نورو ته څه ور زده کړئ یار 20 کاله مولان درس وکړي په دې نه پوهېږي چې حدیث څه حساب دی موږ ټول داسې قرآن آیات ته قصه نه پوهېږو بھائی موږ منطق باندې پوهېږو او موږ په صرف پوهېږو په نحو پوهېږو په معنی پوهېږو خدای دې دغه پوهه باندې غر کړه څه پکې او نور ځینې مولان لګې شوي دي زما اشنا دی یو دی لګې دی دا ولي وباسي او دا ولي وباسي ما ته هر وخت کې وایي ګورې چاته داسې مه وایي چې زما منطق څه شوق نشته کله چې راځه میلاو شي دا راته وایي اشرف عزیز زموږ ریکارډ اورېدلی دی مړه وایي تک تا خبرې کوې نو وایي خلک نه یادوي نو اوس دې تا اوس خبره ده ښځه تا ټول ورته ویلي د څه لمانځ شي مخکې یو حساب کتاب دی ګرځه حضرت هر څه یاد کړي شیخ الاسلام صاحب دنیا یې پېژني خدمت د دنیا کوي ټول ملک ورته نن سبا محتاج دی ورغونډېږي څه څه یادول پکار دي یار دې مطلب نه دی تاسو مه یادوئ یاد یې کوئ اوس دا څه خبره ده سعید کرزین یو ځای کې یو مثال کتلی اوس په هغه اعتراض جوړ کړو موږ به په اعتراض ځان پوهې کوو بیا به جواب کوو دا څه قیسې شروع کړي بهرحال وخت شی وته سمې برابر کو کېدای شي په موږ باره کې هم څوک وایي دا پسې حقیقت باندې نه پوهېږي ځکه اعتراض کوي بهی دې کې د حقیقت څه کار دی یار درس تاسو اورئ تاسو زیار راغلی چې تاسو به نه یې پوهې شوي فضول قیسې شروع دي بهرحال اعتراض دا دی چې سعید او کورس دواړه مساوي دي د یو اضافت بل ته شوی ته اوس جواب ته غوږ کېدی وایي چې دې کې تاویل شوی دی او تاویل څنګه شوی غوږ شه ورته وایي چې سعید نه مراد کومه دی تا خو صرف ویرېدو کې نښتی یو کې مدلول مراد دی سعید کې مدلول او کورس کې دال نو جاءني سعید کرزین معنا دا ده جاءني مدلول دالی مدلول هذا اللفظ لفظ دالی کنا نو بالفاظ دیگر یو کې لفظ مراد دی او دی بل کې مدلول لفظ مراد دی تا اوس قصه شو وایو ګوره یو ترکشه ويردو واردی على قولهم دو نحوینو په دغه قول باندې کوم قول باندې چې لا یضاف اسم اضافت نه کیږي یو اسم چې مماثل ویل المضاف الیه سره په عموم او خصوص کې چې شی به واردېږي اعتراض د دې قول د نحوینو د عربو چې سعید و کرزن اوره فإن سعیدا و کرزن چې دي اسمان دواړه اسمونه دي لمسمى واحد د پاره لکه څنګه چې له وسد ازمري نمونه ما انه سره د دین وظیف احدهما نسبت د یو شوی بدی کی اضافت شوی له اخر بلتا فوجيب صاحب د کفی جواب ورکي بانه متاول دي کی تعویل شوی څنګه تعویل له جیو حمل له بمدلول باندې سید او دویم حمل له بدال باندې دال یعنی لفظ باندې نو سعید معنا مدلول اغه ذات د سید یادی چې هغه د لفظ مدلول دی او کرز کی لفظ مراد دی نو جاءنی سید کرزن معنا جاءنی مدلول هذا اللفظ او څه خبره شو لمړه وخت راځي کوم دی بحمل احد ما غدا چې حمله بری دوړو کې یو علی المدلول باندې ول اخر چې علی اللفظ باندې فکانک اذا قلت گویا ته چې اوه جاءنی سید کرزن نو دا سیدی ول قلت تاویل جاءنی بفس چره مدلول دلته نه دی لیکلی کتابونه ولم زین شي نه کټ کړي هاذا اللفظ ډایرکټ لیکلی مدلول هذا اللفظ الکه دا الټه کنا کرز سید دا اوس اعتراض دی سید کرزن مثال پیش کینو کرز سیدن ولنه چې کرز نه مدلول شي او سید نه لفظ شي مړ وې دا لقب چی دا ډیر مشهوري حکم چې مشهوري مضاف الیه جوړ کا هغه کرز دیکھا هجي ولم يقولوا او دا سنوي چې کرز سيد لان قصدهم بالاضافه ځکه قصد هغه په اضافت کې څه چې وضاحت وشي وضاحت پاغه چا کیږي
هغه څوک چې مضاف الیه جوړ کې کم څوک کم چې ډیر واضح وي هغه لقب دی ځکه قص په اضافت سره توزید او لقب اوضح دی من الاسم غالبا عام طور باندې د اسم نه لقب اوضح وي غالبا ویل به لانجه جوړیدل دا ډیر درو کما لقب څوک نه پیژني نو می پیژني څوک چې منطق دغه کې لګي دی او وفاق والا ماجرت کې هغه لقب مشهور دی نو یې څوک نه پیژني